نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل امت متعلق الله ته فرمایي ان تعذبهم فانهم عبادك. الله زما د امتیان چې دا ستا بندگان دي، الله زما د امتیان ستا بندگان دي. الله کو تو ورته عذاب ورکې خو ستا بندگان دي، نو ستا نه څوک تپوس نه کولی شي. ته حق لري چې خپل بنده له سزا ورکړي، ته حق لري. ځکه چې کله بچې غلطي وکړي که نه نو دا پلار والا سزا ورکوي. نو چې پلار والا سزا ورکوي نو څوک ورته دا ویلی شي چې ولې وخي. یو پلار د خپل بچی وخي نو څوک ته تپوس کولی شي لکه دا ولې بچی مې دی نو ستا پکې څه کار دی، زما د خپلې لار وخسولې، زما زوی دی ستا پکې څه کار دی. او بل دا دی چې یو سړی بچی وي نو خلک هم وایي هسې به یې نه وایي خو دې زوی به یې څه غلطي کړي ځکه یې وایي که نه. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الله دا زما امتیان ستا بندگان دي. الله کو تور له سزا ورکوي نو ته حقدار چې سزا ورکوي، ته به هسې سزا نه ورکوي، څه خطایي به تې شوي. ځکه ان تعذبهم فانهم عبادک، الله ستا بندگان دي، ستا کو تور له سزا ورکوي. وان تغفر لهم، الله کو ته ورته بخنه وکړي که نه نو فانک انت العزیز الحکیم، ته زورور ذات یې الله. کو ته ورته بخنه وکړي نو الله ستا نه څوک تپوس نشي کولی چې ده غلطي کړه ولې دې وبخو، ته زورور یې الله. د 15 شعبان شپه او د 15 شعبان ورځ د دې احادیث مبارکو کې هم ډیر فضیلت راغلی دی. عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای وی یو ځل د شپې را پاسېدم نو چې ام کتو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام می په خوا کې موجود نه دی. نبی علیہ السلام می ونه مونتو وی زما په زړه کې دا رالو چې نبی علیہ السلام زما د خوا نه پاسېدلی نورو بیبیانو له تلی دی، نورو بیبیانو له تلی دی. نو زه شروع شوم پاسېدم په نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې د یوې بیبي په کور کې مې تپوس کو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو به دلته نه راغلی. پوښتنه مې شروع کړه، تپوسونه مې شروع کړو. وی هرې بیبي راته وی چې دلته خو نشته دی. ما وی چې څه یې کوې خو فاطمې رضی الله تعالی کره بتلی راشه زه یې د لور کره تپوس وکړم. وی لاړم د فاطمې بیبي ور مې وټکاو. وی هغې راته وی چې ولې؟ وی ما چې نبي علیه السلام چېرته نشته دی دلته خو به نه راغلی. وی علي رضی الله تعالی هم راپاڅېدو، حسنین هم راپاڅېدل، ویښ شو، غم شو سره چې نبی علیه الصلوۃ والسلام خو مونږ کرم نه دی راغلی. نبي علیه السلام په دې شپه څه شو؟ وی هغه راسره ملګري شو. وی رالو مسجد نبوي ته چې کېدی شي په جومات کې. وی مسجد نبوي ته چې رالو نبی علیه الصلوۃ والسلام هلته موجود نه، هلته نه. ښه راسره فکر زیات شو. وی مونږ وی چې څه یې کوې خو نبي علیه الصلوۃ والسلام به جنت البقیع مقبرې ته تللی. او دا پته ورته څنګه ولګېده چې نبی علیه السلام به جنت البقیع ته تللی؟ یو خو دا دی چې د نبی علیه السلام عادت مبارکه دا و چې کله کله به د شپې مقبرې ته ورښکاره کېدو. د نبی علیه السلام عادت مبارکه ده چې کله کله جنت البقیع ته به ورښکاره کېدو د شپې. او دویم علماو لیکلي دي وایي دا ورته د نبی علیه الصلوۃ والسلام د خوشبویۍ نه معلومه شوه. دا د نبی علیه الصلوۃ والسلام په معجزو کې یوه معجزه وه چې نبی علیه السلام به په کومه لار باندې لاړ په هغې لار باندې به د نبی علیه السلام د خولې مبارکې خوشبویي وه. د نبی علیه السلام د خولې نه به یو عجیبه خوشبویي تله، هغه چې به د نبی علیه السلام کم نږدې صحابه کرام هغه به پرې پوهېدل، هغې به پرې پوهېدلو. نو عایشه بیبي شاکې شوله چې د نبی علیه الصلوۃ والسلام د وجود مبارک خوشبو خو په دې طرف باندې ده. نو په هغې لار باندې روان شو. نو عایشه بیبي فرمایي وایي چې جنت البقیع ته لاړو که نه نو نبی علیه الصلوۃ والسلام په خاورو کې پروت دی او تندی په خاورو لګولی په سجده پروت دی او جاړي. او په ژبه باندې دا یو آیت مبارکه دی چې ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. دا هغه خبره ده چې کوم عیسی علیه الصلوۃ والسلام کړې وه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل امت متعلق الله ته فرمایي ان تعذبهم فانهم عبادک، الله زما د امتیان چې دا ستا بندگان دي الله.
زما د امتیان ستا بندگان دی الله کو تو ورته عذاب ورکوي خو ستا بندگان دي نو ستا نه څوک تپوس نه کولی شي ته حق لري چې خپل بنده له سزا ورکړي ته حق لري ځکه چې کله بچې غلطي وکړي که نه نو دا پلار والا سزا ورکوي نو چې پلار والا سزا ورکوي نو څوک ورته دا ویلی شي چې ولې وخي یو پلار د خپل بچی وخي نو څوک ته تپوس کولی شي لکه دا ولې بچی مې دی نو ستا پکې څه کار دی زما د خپلې لار وخصلی زما زوی دی ستا پکې څه کار دی او بل دا دی چې یو سړی بچی وي نو خلک هم وایي هسې به یې نه وایي خو دې زوی به یې څه غلطي کړي ځکه یې وایي که نه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الله دا زما امتیان ستا بندگان دي الله کو تور له سزا ورکوي نو ته حقدار چې سزا ورکوي ته به اسې سزا نه ورکوي څه خطایي به تې شوي ځکه ان تعذبهم فانهم عبادک الله ستا بندگان دي ستا کو تور له سزا ورکوي وان تغفر لهم الله کو ته ورته بخنه وکړي که نه نو فانک انت العزیز الحکیم ته زورور ذات یې الله کو ته ورته بخنه وکړي نو الله ستا نه څوک تپوس نشي کولی چې ده غلطي کړې ولې دې وبخو ته زورور یې الله زما امتیان دي یقینا غلطۍ به یې کړي خو الله کو تا ورته معافي وکړه نو ستا نه څوک تپوس نشي کولی الله تا ورته معافي وکړه نو څوک درنه دا تپوس نشي کولی چې ولې معاف کوي الله معافي ورته وکړي ان تغفر لهم فانك انت العزيز تزورور ذاتي او الحكيم حکمتونو والا ذاتي د حکیم نه څوک دا تپوس نشي کولی چې دته دې دا دوايي لږه ورکړه او ما ته دې ډېره راکړه یا دته دې ډېره ورکړه او ما ته دې لږه ورکړه ډاکټر نه دا تپوس څوک کوي نشي کولی الله ته حکیم ذات حکیم ذات الله کو ته بخي او دا نیکۍ ورله داسې هم ورکوي نو څوک دا تپوس نشي کولی چې داسې ولې کوي دا آیت مبارکه د نبی علیه الصلاة والسلام په ژبه باندې و عایشه بیبي فرمایي زه په نبی علیه الصلاة والسلام باندې راپرېوتم په ژړا شوم ورته نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل چې عایشه ته ما پسې دلته رالې ته ما پسې دلته رالې عایشه ګوره چې په زړه کې دې دا و چې نبی علیه السلام د بلې بیبي کوټې ته تللی دی کو ما ورته وایي چې قسم په الله د الله پاک پیغمبر په زړه کې مې دا خبره وه ما چې نبی علیه السلام زما نه تللی بلې بیبي له نبی علیه الصلاة والسلام راته وفرمیل چې عایشه الله د الله رسول به ستا سره زیاتې کوي چې نمبر ستا دی نو زه به څنګه د بلې بیبي له ځمه دا اوس هم د شریعت حکم دی ښه د یو سړي ګڼې بیبیانې دي که نه نو په هغې کې به برابرې کوي په شپو کې چې د یوې بیبي سره یوه شپه کوي د بلې سره به هم یوه شپه کوي که د یوې سره دوه شپې کوي د بلې سره به هم څو کوي په شپو کې به برابرې کوي برابرې د یو سړي ګڼې بیبیانې دي که یو بیبي پکې دا وویله چې یاره زما ضرورت نشته زما دا شپه هغې له ورکه بیا دی ګنهګار نه دی خو که بیبیانې ګڼې دی برابرې کوي نو نبی علیه الصلاة والسلام نو چې نمبر د عایشې بیبي و او نبی علیه السلام دا نمبر بل چاله ورکو خو زیاتی و که نه نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل عایشه الله او د الله رسول به ستا سره زیاتی کوي چې نمبر ستا دی زه بلې بیبي له لاړ شمه عایشه زه اوده ومه او جبریل علیه الصلاة والسلام راغی زه یې راویښ کړمه ما ته د الله پاک پیغمبر ته خو اوده تا ته پته نشته نن کومه شپه ده تا ته پته نشته نن کومه شپه ده ما ورته وایي چې جبریله ما ته خو پته نشته دی وایي چې نن خو 15 شعبان شپه ده نن خو شب برات دی نن خو شب برات دی او په دې کې الله تبارک وتعالی دومره کسانو ته مغفرت نصیب کوي لکه د بنو کلب په بیزو چې څومره ویښته ولاړ دي دا بني کلب په عربو کې یوه قبیله وه دوی به دا بیزې ډېرې زیاتې رمې غټې غټې کنډه کې به یې ساتلې او هغه بیزې به یې ساتلې چې په هغې به ویښته ډېر وي الله تبارک وتعالی په دې شپه باندې دومره خلکو ته مغفرت کوي لکه د بني کلب په بیزو چې څومره ویښته ولاړ دي مطلب یې دا چې الله تبارک وتعالی پکې بې شمېره خلکو ته مغفرت کوي ځکه د بیزو ویښته څوک شمارلی شي دا نه شمارلی کېږي چې بیا غټې غټې رمې او غټې غټې کنډه کې وي
د هغې ویښته به څوک شماري. مطلب دا دی چې الله تبارک وتعالی په دې شپه باندې ډېرو کسانو ته مغفرت نصیب کوي. وایي ما چې دومره مبارکه شپه ده چې زه لاړ شم چې د خپل امت دپاره پکې د مغفرت دعاګانې وغواړم. د خپل امت دپاره پکې څه وغواړم؟ د خیر دعاګانې وغواړم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل امت لپاره ډېرې دعاګانې غوښتې دي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله تبارک وتعالی هر پیغمبر ته د یوې دعا اختیار ورکړی چې دا به دې ضرور قبلو. یو دعا غټه دعا وغواړه هغه به دې ضرور قبلوم. هر پیغمبر له الله دا اختیار ورکړی وی ټولو پیغمبرانو خپلې دعاګانې استعمال کړي په دنیا کې او الله ولا هغه قبول کړي دي. لکه نوح علیه السلام چې کوم ډېر تنګ کو کنه هغه هغه دعا وغوښته وی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا رب لا تذر على الارض من الكافرين دیارا. اے زما ربا زما د دې قوم نه په مخ د ځمکه ولاړ کور پرېمه ده ځکه چې د دوی نه پیدا کېږي هغه فاسق او فاجر وي. نوح علیه السلام هم هغه خپله دعا په دنیا کې څه کړله؟ وکړله او الله قوم نیست او نابود کو. خو نبی علیه السلام هغه دعا نه دی استعمال کړې. په نبی علیه السلام ډېر تکلیفونه راغلي دي خو نبی علیه السلام هغه دعا نه دی استعمال کړې. یو ځل عایشه بیبي فرمایي وی ما د نبی علیه السلام نه تپوس وکړو د الله پاک پیغمبره په تا خو ډېر تکلیفونه راغلي دي ډېرې سختې ورځې در باندې راغلي خو د ټولو نه سخته ورځ کومه وه په تا باندې؟ په تا باندې خو هغه ورځ هم راغلې ده چې ستا په مخ مبارک کې ستا د خول هغه کړۍ ننوتې. په جنگ احد کې یو ظالم کافر راغی او په نبی علیه السلام یې د غټې تیږې ګزار وکړو د کاڼې ګزار وکړو او دا پیغور یې وله ورکړو وی دا ابن قیمیه د طرف نه واخله دا ګزار پیغور یې نبی علیه السلام له ورکړو. پهلوان ابن قیمیه بدبخت یې نوم او دومره جوخ ګزارو چې د نبی علیه السلام کمې د اوسپنې ټوپۍ په سر کړې وه د هغې کړۍ د نبی علیه السلام په دې مخ مبارک کې ورننوتې. د نبی علیه السلام غاښونه مبارک شهیدان شو. یو صحابي راغی هر صحابي په کړۍ باندې وس کې خو هغه روزي نه. یو صحابي ورته خپل غاښونه اړم کړو چې په غاښونو ته یې دا کړۍ وباسي د هغې صحابي غاښونه ورتو شو خو کړۍ راونوتلې. دومره سخته ورځ په نبي علیه السلام راغلې ده. نو عایشه بیبي ورته فرمایي وایي د الله پاکه پیغمبره په تا ډېرې سختې راغلې دي خو د ټولو نه سخته ورځ په تا باندې کومه یوه راغلې ده؟ یا عایشه د ټولو نه سخته ورځ په ما باندې هغه ورځ د طایف وه چې زه طایف ته تللی وم او ما پسې د طایف خلکو هلکان راپسې کړو او په ما پسې چغې والې او زه په کاڼو باندې ویشتلم او زما د بدن نه وینې روانې وي. عایشه ما ته دا پته هم نه لګېده چې روان د کوم ځای نه یم او روان په کوم طرف یم. دا پته راته هم نه لګېده چې زه د کوم ځای نه روان یم او چېرته روان یم. دومره وارخطا وم دا پته ماته نه لګېده. په ما پسې وړو چغې والې زه په کاڼو ویشتمه. عایشه هغه ورځ په ما باندې ډېره سخته وه چې کله الله تبارک وتعالی زما دا حالت ولیدو نو جبریل علیه السلام یې راولېږو او جبریل علیه السلام ما ته وفرمایل وی د الله پاک پیغمبر الله ستا دا ټول حالت ولیدو او د طائف والو دا حالت یې ولیدو. زه الله تبارک وتعالی رالیږلی ما او زما سره د غرونو فرشته هم موجود د پخوا کې مې ناسته ده او ته حکم وکړه د غرونو فرشته وایي چې زه به دې طایف والو باندې دا غرونه راجف کړم او دوی په منځ کې ومږم ختم یې کړم. د غرونو فرشته الله رالیږلې ده چې زما محبوب ته ووایه چې صرف لږ غونته کې ته دا ووایه چې الله دا طایف واله تباه کړه چې د غرونو دا فرشته پې دا غرونه ومږي په منځ کې دوی تباه او برباد کړي. نبی علیه السلام څه وفرمایل اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون.
الله ته ورته هدایت وکړي خیر دی دوی نه پوهېږي الله ته ورته هدایت وکړي خو فرشتې بار بار دا اصرار کو زه پې دا غرونه رارتاومه دوی ختمومه نو نبی علیه الصلاة والسلام ورته یو خبره وکړه وی خیر دی که دوی ایمان را نه وړي که نه د دوی نه به پیدا شي هغه به ایمان راوړي خیر دی که دوی ایمان نه راوړي د دوی بچیان به ایمان راوړي خو بیا هم نبی علیه الصلاة والسلام هغه خپله دعا استعمال نه کړه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي هر پیغمبر ته الله اختیار ورکړی دی چې دی هغه خپله خیره وکړي خپله دعا وغواړي الله قبول کړي وی هر پیغمبر غوښتي ده خو ما نه ده غوښتې ما هغه دعا د ځان سره پټه ساتلې ده دا به زه د خپل امت د شفاعت دپاره استعمالوم په میدان محشر کې الله عایشه بیبي فرمایي یو ځل مې نبي علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل د الله پاکه پیغمبر په میدان محشر کې خو به ډېره زیاته ګڼئ زه به په تا پسې چېرته ګرځم زه به تا کوم ځای موممه نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی عایشه په میدان محشر کې به ما په یو څو ځایونو کې ګوري اول به چې ما لټی نو ما به په حوض کوثر باندې لټی زه به په حوض کوثر باندې موجود یم ځکه زما امتیان به ډېرې ګرمۍ وخلي ډېر به تږي شوي زه به په حوض کوثر باندې ولاړ یم چې په خپل امتیانو باندې په خپل لاس باندې اوبه وڅکومه نو عایشه کو ما ګوري که نه نو اول حوض کوثر ته ځان را رسوه زه به هلته موجود یم د الله پاکه پیغمبره کو په حوض کوثر مې ونومونتی نو بیا به درپسې چېرته ځمه عایشه بیا مې په پولي سیرات باندې ګوره زه به هلته ولاړ یم په پولي سیرات په خوا کې ما ګوره زما امتیان چې کله په پولي سیرات باندې تېرېږي زه به ورته ډاډګیرنه ورکومه زه به ورله دعاګانې غواړم عایشه ما هلته بیا ګوره د الله پاکه پیغمبره که په پولي سیرات په خوا کې مونتی نو بیا به درپسې چېرته ګرځمه وی عایشه بیا مې د میزان په خوا کې ګوره چې کله زما د امتیانو اعمال تللی کېږي زه به هلته موجود یم او الله ته به سفارش کوم د خپلو امتیانو الله نبی علیه الصلاة والسلام په خپل امت باندې دومره غمجن دی جبرئیل علیه السلام بوراق راوستو نبی علیه السلام ته یې ودرو وی د الله پاکه پیغمبره زه چې زو الله تبارک وتعالی لره الله دې غواړي نبی علیه السلام ولاړ دی په سوچ کې تللی دی بوراق ته نه خپه کوي جبرئیل علیه السلام ورته بیا وایي د الله پاکه پیغمبر بوراق ته ورخیږي که نه نبی علیه السلام بیا نه ورخیږي جبرئیل علیه السلام ورته وایي د الله پاکه پیغمبره زه درته وایم چې بوراق ته وروخیږه الله ځان له غوښتی د الله ملاقات له ځو نبی علیه السلام ورته وفرمایلي جبریله چې زه بوراق ته وخیږم او الله لازم نو زما امتیان چې پاتې کېږي زما امتیان الله تبارک وتعالی وفرمایل ای د الله پاک پیغمبره زه به په قیامت په ورځ باندې ستا د امتیانو متعلق تا خوشحالوم نبی علیه السلام فرمایل زه به در هغې پورې خوشحاله نشم تر څو مې چې ټول امتیان ځان سره جنت ته نه بوستي الله ورسره وعده وکړه که نه چې د قیامت په ورځ به زه ستا د امتیانو متعلق خوشحالوم او نبی علیه السلام څه وفرمایل زه به د هغې پورې خوشحاله نشم تر څو مې چې ټول امتیان جنت ته نه بوستي نبی علیه السلام سره د خپل امت دومره فکر نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل عایشه نن شب برات دی 15 شعبان دی الله تبارک وتعالی پکې ډېر خلک معاف کوي نو چې نن به پکې زه په خپل امتیانو دپاره دعاګانې وغواړم نو انشاءالله 15 شعبان لا تیر شوی نه دی را روان دی چې د دغې شپه باندې موږ د الله ډېره بندګي وکړو ډېر عبادت وکړو حدیث مبارک کې راځي په 15 شعبان په شپه باندې الله تبارک وتعالی اسمان د دنیا ته راکوزیږي څنګه چې د هغه د شان سره ښایي څنګه چې د الله د شان سره ښایي اسمان د دنیا ته راکوشي الله تبارک وتعالی یو څو اوازونه کوي څوک سوال غوښتونکی شته دی چې زه سوال قبول کړم
اے څوک د خپلو ګناهونو بخښنه غوښتونکی شته چې زه ورته مغفرت وکړم؟ اے څوک د غریبۍ نه تنګ راغلی زما نه رزق غوښتونکی شته چې زه وله رزق ورکړم؟ الله تبارک وتعالی په خپل اوازونه کوي. اے څوک سوال کوونکی شته چې زه سوال قبول کړم؟ الله تبارک وتعالی نه چې سوال کوي الله خوشحالیږي، او د بنده نه چې سوال نه کوي بنده خوشحالیږي. بنده نه چې سوال کوي خفه کیږي، او د الله نه چې سوال نه کوي الله خفه کیږي. الله تبارک وتعالی فرمایي اے څوک سوال کوونکی شته زه سوال قبول کړم. راپا بسې 15 شعبان په شپه باندې الله تبارک وتعالی ته به ودرېږي او داسې دعا به وغواړي. اے الله ستا محبوب ما ته فرمایي دي چې الله تبارک وتعالی په خپل آواز کوي چې څوک سوالګری شته دی چې زه وله ورکړم، الله نن زه ستا په دربار کې سوالګری ولاړ یم. الله ته په خپله وایي څوک سوال کوونکی شته، الله ستا په دربار کې زه سوالګری ولاړ یم. داسې دعا به وغواړي. الله فرمایي څوک مغفرت غوښتونکی، څوک بخښنه غوښتونکی شته زه یې بخښنه قبول کړم. ته الله ته وجاړه وایي الله زه ګناهګار یم که نه؟ الله زه ګناهګار درته ولاړ یم. ته وایي زما نه بخښنه وغواړئ، الله زه درته ولاړ یم، الله ماته زما ګناهونه وبخښه. الله فرمایي څوک رزق غوښتونکی شته زه ورته رزق ورکړم. وایي الله دا غریبۍ تا راوستي دي، الله دا سختې تا راوستي دي، الله زه رزق غوښتونکی یم، الله د انسانانو نه غواړم، الله ستا نه غواړم. الله هم ته به یې راکوي. الله د انسانانو په خزانو کې کمی دی، الله ستا په خزانه کې خو کمی نشته که نه. داسې دعاګانې وغواړه راپاسه. الله ما له رزق راکړه، الله زما ګناهونه معاف کړه، الله تا ته سوالګری ولاړ یم. داسې دعاګانې وغواړه. ته ګوره چې الله تبارک وتعالی دې دعا قبلې او که نه قبلې. الله د دعا دپاره ګوره څه شرایط دي، دعا دپاره څه شرایط دي. یو شرط دا دی د دعا دپاره، اول شرط خدا دی چې په ګېډه کې د حلاله روزي پرته وي، ځکه چې په ګېډه کې حرام وي الله تبارک وتعالی د دغه انسان دعاګانې نه قبلوي. بیا حدیث مبارک کې راځي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فأنا يستجاب لذلك. خوراک ته د حرامو، سکاک ته د حرامو، جامې دي د حرامو، بیا به د دعا د کم طرفه قبول شي. د دعا د قبلېدو دپاره اول شرط چې دی هغه رزق حلال دی. دویم دا دی چې په خاصو اوقاتو کې الله دعا ډېره قبلوي. مخصوص اوقات دي لکه د فرض مانځه نه وروستو الله تبارک وتعالی دعا ډېره قبلوي، ډېره قبلوي د فرض مانځه نه وروستو. د چاربانګي په ټیم کې الله تبارک وتعالی دعا قبلوي. نو مخصوص اوقاتو کې دعا غواړه. دارنګه چې کله دعا غواړې نو په غفلت سره مه غواړه، په یقین سره غواړه. داسې مه وایه الله کو ستا خوښه شي نو را به یې کړي، الله کو ستا خوښه، داسې مه وایه چې الله کو ستا خوښه شي، والله رایې که ته به یې راکوي الله ته به یې راکوي، زما یقین دی. دعا په یقین سره غواړه. او دغه رنګ چې دعا شروع کوي که نه د هغې نه مخکې د الله صفات بیان کا. الله ته رحمانې، الله ته رحیمې، الله ته غفورې، الله ته کریمې، الله ته ډېر سخي ذات دی. د الله ښکلي ښکلي صفات بیان کا، صفات بیان کا. لکه حدیث مبارک کې راځي یو صحابي راغی او مونځ یې وکړو او ډاري کې لاس پورته کړو، وی اللهم اغفر لي، الله ماته بخښنه وکړه. الله ماته نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل ډېره تلواري دې وکړه، ډېره تلواري دې وکړه. په دې دوران کې بل صحابي راغی چې مونځ یې وکړو نو د الله ثنا صفات یې شروع کړو، د الله صفتونه یې وکړو. بیا په نبی علیه الصلاة والسلام درود ووایي. نو چې څنګه په نبی علیه السلام یې درود ووایي، نبی علیه السلام ته اواز وکړو وی ای زما صحابي اوس یې غواړه الله یې درکوي، اوس یې غواړه الله یې. مطلب دا دی چې لومبې د دعا نه د الله صفتونه بیان کا، بیا په نبی علیه السلام درود ووایه او بیا وروسته څه غواړه؟ دعا غواړه. دا د دعا طریقه ده. نو به هر حال 15 شعبان را روان دی، 15 شعبان د هغې په شپه باندې د الله تبارک وتعالی عبادت هم وکړو،
د ځان دپاره دعاګانې هم غواړو. نبی علیه الصلاة وسلام په موږ باندې ډېر زیات مین دی، زموږ دپاره ډېر غمجن و چې موږ د نبی علیه الصلاة وسلام سره مینه وکړو. د نبی علیه الصلاة وسلام سره مینه دا ده چې د نبی علیه الصلاة وسلام په سنتو باندې عمل وکړو. یوه خبره د ټولو نه لازمي خبره دا ده چې د نبی علیه السلام په سنتو باندې څه وکړو؟ عمل وکړو. دویم په نبی علیه الصلاة وسلام باندې درود زیات وایو. څه پرې وایو؟ درود زیات وایو. صرف د نوم مسلمانان نخا. الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب. یو ځل نبی علیه الصلاة وسلام د صحابه کرامو سره په مسجد نبوي کې ناست و. نبی علیه الصلاة وسلام فرمایل وی په دې دروازه چې څوک اوس رادننه شو دغه کس جنتي دی. په دې چې څوک رادننه شو دا جنتي دی. صحابه کرامو انتظار کو چې اوس په دې دروازه به څوک رادننه کیږي. ناڅاپه یې وکتل چې عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه په دروازه رادننه شو. چې رادننه شو صحابه کرام خو پوه شو چې دا هغه صحابي دی چې چاته نبی علیه السلام جنتي وویله. کله چې نبی علیه الصلاة وسلام پاڅېدو صحابه کرام دته راټول شو. وی ته خو د ځان نه خبر نه یې که نه؟ نبی علیه الصلاة وسلام خو ستا متعلق د جنت زیری درکو تا ته، ته خبر نه یې، ته لا نه وې راغلی. نبی علیه الصلاة وسلام وفرمیل چې په دې دروازه څوک رادننه شو هغه جنتي دی. مونږ کتل چې په دې دروازه ته رادننه شوې، نو دا راته ووایه چې ستا کوم عمل دی چې د هغې د وجې نه نبي علیه السلام وفرمیل چې دا انسان جنتي دی. عمل دی کوم یو عمل دی چې هغه مونږ هم شروع کړو که نه؟ کوم عمل ته کوې؟ عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه وفرمیل زه خو ډېر عجز انسان یم، زه خو ډېر کمزوری انسان یم، زه خو په ځان کې هېڅ څه داسې خبره نه وینم چې د هغې د وجې نه نبی علیه الصلاة وسلام ما ته جنتي وویلو. ها وی په ما کې دوه خبرې دي، کیدای شي نبی علیه السلام د هغې د وجې نه دا ویلي. په ما کې دوه خبرې شته دي. صحابه کرامو ته وفرمیل وی کومې دوه خبرې دي؟ مونږ هم دغه تپوس کوو که نه، دا خو راته ووایه. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی فرمایل یو را پکې دا صفت دی که نه چې په دې زړه کې مې هیڅ یو مسلمان سره بغض نشته دی. دا زړه مې هر مسلمان ته صفا دی. زما په دې زړه کې داسې یو تن نشته دی چې زه درته ووایم چې هغه سره زما نالګي ده. په دې زړه کې مې هیڅ یو مسلمان ته خیر او بدي نشته دی. یو خو را پکې دا خوی دی. او دویم دا دی چې بې ځایه ځای ډېرې خبرې نه کومه، چې د مطلب خبرې هغه کومه ورنه چپ ناست یمه، چپ ناست یمه. صحابه کرامو ته وفرمایل وی دکه دوه صفات دي چې د دې وجې نه نبي علیه الصلاة وسلام تا ته زیری درکړو چې پلان کې صحابي څه دی؟ جنتي دی. دا ډېر ښه صفات دي، ښه صفات دي چې یو چپ پاتې شي او دویم په زړه کې چاته څه نه لري؟ بغض نه لري، کینه نه لري، حسد نه لري، حسد نه لري. زړه مسلمان ته پاک ساتي، پاک ساتي. یو صحابي راغی نبی علیه الصلاة وسلام لره وی د الله پاک پیغمبره داسې یو عمل راته وښیه چې د هغې په ذریعې سره زه جنت ته لاړ شم. داسې کوم عمل دی چې زه یې وکړم او زه پې جنت ته لاړ شم؟ نبی علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل ای زما صحابي دا دوه کاره ډېر کوه. کم کم؟ یو تقوا اختیار کا. څه اختیار کا؟ تقوا اختیار کا. او دویم ښایسته اخلاق. دا داسې دوه اعمال دي، دوه اعمال دي چې اکثر خلک به د دې د وجې نه جنت ته ځي، جنت ته به ځي. تقوا اختیار که، تقوا او ښایسته اخلاق اختیار کا. ډېر کله ته بعضې نیکان خلک داسې وي چې یقینا ډېر اعمال کوي نیکو، ډېر تقوادار وي خو اخلاق برابر نه وي، د چا سره په سمه خوله باندې خبرې نه کوي، طبیعت یې هر ټایم هر چا ته خراب نیولی وي. نبی علیه الصلاة وسلام ورته وفرمایل یوه تقوا اختیار کا.
تقوا څه ته ویلی شي؟ تقوا دې ته ویلی شي د الله تبارک وتعالی نه په هر حالت کې یره، که څوک وي او که نه وي، په مجمع کې او که ځان لی د الله نه یره، دا تقوا ده. او ښایسته اخلاق بیا هغې صحابي دې تپوس وکړو وایي د الله پاکه پیغمبره هغه کم څیزونه دي چې د هغې د وجې نه به اکثر خلک جهنم ته ځي. نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمیل ژبه او شرمګاه، دا دوه څیزونه داسې دي چې اکثر خلک به د دې د وجې نه جهنم ته ځي. په دې ژبه به ډېرو خلکو ته تکلیف ورکړی، په دې ژبه به یې ډېرو خلکو ته کنځلې کړي، په دې ژبه به یې د ډېرو خلکو سپکاوی کړی، په دې ژبه به یې ډېرې چغلۍ کړي، په دې ژبه به یې ډېر غیبتونه کړي وي، د ډېرو خلکو عزتونه به یې پرې خراب کړي. ژبه دویم شرمګاه، ده به د دې حفاظت نه کړی. نو ژبه انسان لره خپل په کنټرول کې ساتل پکار دی، د ژبې حفاظت پکار دی. یو ځل نبی علیه صلات وسلام د اختر ورځ وه، د اختر مانځه ته روان و. په لاره باندې وکتل چې د زنانو یو ټولګی دی. نبی علیه صلات وسلام د زنانو دې ټولګي ته ورغی، یا معشر النساء تصدقنا، ای د زنانو ټولګي صدقه ډیره کوئ، ډیره صدقه کوئ. وی ځکه چې په معراج په شپه باندې تاسو ما اکثر په جهنم کې لیدلی یې، صدقه کوئ ما تاسو ډېرې په جهنم کې لیدلی یې. زنانو تپوس وکړو، وی د الله پاک پیغمبره موږ دې ولې په جهنم کې ډېرې لیدلی یو؟ زمون کم عمل داسې دی چې د هغې د وجې نه مونږ جهنم ته تللي یو. نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمیل په تاسو کې 2 مرضه زیات دي، 2 مرضه به تاسو کې ډېر دي او د هغې د وجې نه به تاسو اکثر جهنم ته ځئ. کم یو ورته نبي علیه صلات وسلام وفرمیل تکثرن اللعنه، یو دا چې تاسو لعنت ډېر کوئ. لعنت څه ته ویلی شي؟ خیرو کولو ته، خیرې ډېرې کوئ. نو نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمیل وی یو دا چې تکثرن اللعنه، تاسو لعنت ډېر لیږئ، خیرې ډېرې کوئ. زنانه خو لیدلي که نه، په کور کې ماشوم ته خیرې کوي، چرګانو ته خیرې کوي، زناورو ته خیرې کوي، حتی تر دې پورې چې دا سیلی او باد پکې راشي دې ته پکې هم سپکې سپورې وي. داسې ده که نه، بعض زنانه عادت دا دی او ماشومانو ته خو هر ټایم د دوی په خولې باندې خیري، ورک شي، لرې شه، مردار شي، ورک شه، تنګ کړي دي، ټوله ورځ د دې په خوله باندې څه وي؟ خیرې وي. نو نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمیل یو دا چې تاسو خیرې زیاتې کوئ، خیرې. او دویم ورته نبي علیه صلات وسلام وفرمیل وتکفرن العشیر، د خاوند ناشکري ډېره زیاته کوئ. خاوند یې ورسره ټول عمر ښه کړي وي، خو یو ورځ چې ورله یو خبره ومني وي ستا په دې کور کې ما چېرته ښاده ورځ لیدلې ستا سره چې د ما ښاده ورځ نه ده لیدلې، خو چې راغلی یم نو ستا سره ټوک او زرې شومه. دا خبره ورته کوي. اگر چې په کور د پلار په کور کې د ډوډۍ درک نه لګېدو، خو خاوند ته څه وایي؟ ما خو هغه د بادشاهۍ ژوند کو، ستا کره څه دي؟ ستا کره خو ما چېرته ښاده ورځ نه ده لیدلې. اگر چې هلته به چېرته ډېر په غربت کې او په ستړو کې ژوند تېرو، خو خاوند کو ورله هر څومره راحت او مزې نه وله ورکړي، خو چې یو کار ترې غلط وشي نو دا وایي ما ستا کره ښاده ورځ نه ده لیدلې. نو نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمیل وی ای زنانو په جهنم کې مې د دې 2 اعمالو د وجې نه ډېرې لیدلې. کم یو دا چې لعن طعن ډېر کوئ، ژبه بې ځایه استعمالوئ، او دویم د خاوند ناشکري ډېره زیاته کوئ. نو به هر حال ژبه چې دا ډیره په کنټرول کې استعمالول پکار دي. د دې وجې نه انسان ته د ژبې د لاسه ډېر مصیبتونه هم جوړېږي، هم په دنیا کې په مصیبتونو کې،
هم په آخرت کې په مصائبو کې په مصیبتونو کې حدیث مبارک کې راځي کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام مدینه منورې ته هجرت وکړو نو د انصارو یو مشر صحابي هغه بیمار شوی و. نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغه پوښتنې له ورته چې د هغه تپوس وکړي خو په کوم څاروي باندې په کومه سورلۍ باندې چې ناستو په هغې باندې روانو نو داسې په لاره کې څه کسان ناستو ګډوډ ناستو مسلمانان پکې مو یهودیان پکې مو مشرکان مو خبرې اترې کولې ناستو. نبی علیه السلام چې په لاره باندې تېرېدو نو د څاروي د خپو دوړې کولې دوړې نو دا دوړې په دې عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین چې ورته ویلی شوی خو په دغې ټیم کې لا منافق هم نه و کافر و ظاهري کلمه هم لا نه وویلې په ده باندې ورلې دا دوړې چې په ده باندې ورلې نو د نبي علیه الصلاۃ والسلام ته داسې په سپکه لهجه باندې آواز وکړو ډېر سپک آواز یې ورته وکړو مړی د څاروي دا دوړې دې په موږ راوستې موږ دې څښا کړو د دوړو باندې. نبي علیه الصلاۃ والسلام ډېر سپکاوی وکړو. نبی علیہ السلام اخلاق مبارک دا چې د خپل څاروي نه راکوز شو خواله یې ورغی نو دعوت یې ورته شروع کړو د اسلام دعوت یې ورته ورکول شروع کړو. دا عبدالله ابن ابی ابن سلول ورته څه وایي وایي دا خبرې موږ ته مه کوه که دا خبرې دې ټیک وي او صحیح وي که نه بیا هم په خپل کور کې کوه موږ پې بار مه تنګوه د نبی علیه السلام ډېره بېعزتي وکړه. نو هلته کې مسلمان صحابه کرام پکې هم ناستو نو هغې ورته وایي مونږ ته به یې کوي ته پاسه چې نه یې وړې. بهرحال د هغوی په خپل منځ کې جګړه شوه چې جګړه کېده نو نبی علیه السلام هغه جګړه خلاصه کړه هغه یې څه کړله خلاصه کړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ته لاړه هغې صحابي له د چا پوښتنې دي چې ورته مشر صحابي هغه سره چې کېناست نبی علیه السلام هغې انصاري صحابي ته ګیله وکړه وی ګوره عبدالله ابن ابی ابن سلول زما ډېره بېعزتي وکړه ډېرې سپکې خبرې راته په دې لاره باندې وکړې. د هغه مشر صحابي ورته څه وایي د الله پاکه پیغمبره خفه کېږه ما دا ستا سره حسد کوي ځکه ته چې مدینې منورې ته نه وې راغلی مونږ انصارو د مدینې خلکو دا فیصله کړې وه چې زمونږ مشر به عبدالله ابن ابی ابن سلول وي مونږ دته د مشرۍ پټکۍ په سر باندې کېښوده او مونږ دې خپل بادشاه کوو خو په دې دوران کې ته رالې نو دی په ځای پاتې شو خلک په تا پسې شو نو چې دی پاتې شو دی حسد واغستو دی هغې بغض حسد اغستی دی د الله پاک پیغمبره د ده په خبرو مه خفه کېږي دا د حسد د وجې نه لګیا دی. بیا دی عبدالله ابن ابی ابن سلول کلمه هم وویله خو د زړه نه یې نه وویلې په خولې باندې وویله ښه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره به یې مونځ هم کو زکات به یې هم ورکو او جهاد له به هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره تو خو مسلمان نه و ښه جهاد له به هم تو خو موکه به یې سي کوله چې کله به د نبی علیه السلام خلاف خبره شروع کېږي چې زه پکې خپله حصه والمه منافق سړي علامت دا دی چې دی به ګرځي چېرې څوک به په دې پلان کې پسې خبرې شروع کړي چې زه به هم دا خپل زړه تش کړمه زه به هم دا خپل بړاس وباسم د زړو دا د منافق سړي علامت دی. نو دی هغې غزا لتلی او صحابه کرامو سره نو هلته د دوو صحابه کرامو په ګودر باندې جګړه شوه یو انصاري صحابي و بل مهاجر صحابي و څاروي په چینه باندې اوبه کول جو جګړه شوه یو بل نه به څاروي مخکې کړی جګړه شوه نو هغې انصاري صحابي آواز وکړو وی ای انصارو د مدینې صحابه راشئ زما امداد له زما مدد له راشئ جو مهاجر صحابي آواز وکړو وی ای مهاجرو زما مدد له راشئ یو خپلې قبیلې ته آواز وکړه بل خپلې قبیلې ته آواز وکړو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبر ورسوي د الله پاکه پیغمبر مهاجرو انصارو په یو بل پسې تورې رېستلي دي جګړه شروع کېږي. نبی علیه الصلاۃ والسلام هغې موقع له ځان ورسو جګړه یې ختمه کړله او نبی علیه السلام ډېر سخت غوسه شو وایي دا زه څه بدبوداره اوازونه اورم تاسو نه له دا اوازونه نه دي وتي اوس هم قبیلې یادوئ دا بدبودار آوازونه دي تاسو یو مسلمانان یې قبیلې پکې نشته دي یو مسلمانان یې
دا وازونه پرېږدوئ. بهرحال عبدالله ابن ابی ابن سلول ته خو موکه په لاس باندې ورله چې زمونږ د مدینې صحابه کرامو سره مهاجرو جګړه وکړه، د دغلته د خپل زړه بلاس ویستو. د وی دا مهاجر مونږ راوستي دي او په دې سرونو خو کېنولي دي، نو مسخ وکړو، اوس په مونږ باندې ګزارونه کوي، دا مونږ مس کړي دي، که مونږ وله ځای نه یې ورکړی په کور کې نو دا به داسې نه و. دا خبرې وکړلې. د خو مطلب دا چې د انصارو سره جګړه وشو، اوس په انصار ټول زما ملګرتیا وکړي که نه. بهرحال نبی علیه الصلاة والسلام له یو صحابي راغی، نوجوان هلک دی، وی د الله پاکه پیغمبر عبدالله ابن ابی ابن سلول دا خبرې وکړې او دا یې وویلو چې که موږ مدینې ته واپس شو، لئن رجعنا الی المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل. که موږ مدینې ته واپس شو نو موږ دا عزتمن خلک به دا ذلیل وباسو. عزتمن ځان ته وي او ذلیل نعوذ بالله نبی علیه الصلاة والسلام او مهاجرو صحابه کرامو ته ویل. که موږ مدینې ته واپس شو که نه، موږ به دا عزتمن رالګو او دا ذلیل خلک به د مدینې نه وباسو. نبی علیه الصلاة والسلام لغه نوجوان صحابي راغی، د الله پاکه پیغمبر عبدالله ابن ابی ابن سلول دا خبرې کوي. نبی علیه السلام یې ښه داسې وی او عبدالله ابن ابی ابن سلول روغ ته وی تا داسې ویلي دي؟ بس د الله په ذات باندې قسمونه شروع کړو، قسم په الله کو ما خبره کړي، زه خو د سره خبر نه یم، ما داسې نه دي ویلي. بس نبی علیه الصلاة والسلام ته قسمونه وکړو. چې نبی علیه الصلاة والسلام ته قسمونه وکړو، د نبی علیه السلام په هم یقین راغی چې ده نه دي ویلي. نبی علیه السلام هغه نوجوان هلک، هغه نوجوان صحابي ورټو، وی ګوره په مشرانو باندې دروغ مه جوړوه که نه، دا خو د قوم سردار دی، د قوم مشر دی، تا په ده دروغ جوړ کړو. هغه نوجوان صحابي وی قسم په الله ما په دغې ورځ باندې دا خوښول چې زه د دې نه مخکې مړ وې. ګوره نبی علیه السلام زما نه خفه شو او خبره خو ده کړې ده، خو اوس یې په دروغ قسم هم وخوړو. زه ډېر زیات خفه وم، خو زموږ چې د دې غزا نه واپس را روان و که نه، زه به نبی علیه السلام ته نږدې کېدم، ما به خپله سورلي نبی علیه السلام ته نږدې کوله. نبی علیه السلام زما نه خفه و، خو دا مې یقین و چې الله به زما صفایي رالیږي، ځکه چې ده خو دا خبره کړې ده. الله تبارک وتعالی آیاتونه نازل کړو، نبی علیه السلام ته د الله پاکه پیغمبره دا نوجوان هلک رښتیا وایي، ده دا خبرې کړي دي، دې منافق دا خبرې کړي دي، داسې ویلي دي. نبی علیه السلام دا خبره وکړه، ګوره ده خو دا خبره کړې ده او قسم یې مو خوړو. صحابه کرامو کې دا خبره خوره شوه چې نبی علیه السلام وایي چې د عبدالله ابن ابی ابن سلول ووجنئ. نبی علیه السلام نه وویل، خو دا خبره خوره شوه. د ده زوی و، د هغه نوم هم عبدالله و، د پلار نوم هم عبدالله و، د زوی نوم هم عبدالله و. د عبدالله په خپله رښتینی مسلمان و. دی راغی نبی علیه الصلاة والسلام له وی د الله پاکه پیغمبره تا حکم کړی صحابه کرامو ته چې زما پلار مړ کړئ. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل ما خو چاته دا نه دي ویلي چې عبدالله ووجنئ، ما هېڅ چاته هم نه دي ویلي. وی داسې نه وم د الله پاکه پیغمبره، کو تا د هغه د قتل حکم کړی نو په بل چای مه وجنه، ځکه زما پلار دی نو کیدای شي په ما کې لږ غیرت راشي، زه بیا د هغه بدل علم یا پې خفه شمه. کو زما د پلار د مرګ حکم دې کړی بل چاته مه وایه، توره یې راویسته وي، قسم په الله زما په حواله کې چې اوس یې سر دله راوړم، چې قتلولي نو زه به یې وجنم، زما پلار دی خو سر به دې زه ومه. نبی علیه السلام ورته وفرمیل نه ما دغه د قتل حکم نه دی کړی. وی ټیک ده، د هغې باوجود چې مدینې منورې ته رانږدې شو که نه، د عبدالله دا زوی دا صحیح مسلمان و، دی د خپل اوښ نه ور ودانګل، اولاد د پلار د اوښ دا موارې ونیو او کېنو اوښ یې کېنو. پلار ته وی پلاره قسم په الله کو په مدینه کې رانه خپه کېدې، قسم په الله کو په مدینه کې رانه خپه کېدې. توره یې راویسته وی په دې توره درنه سر ومه، تا نبی علیه الصلاة والسلام ته مهاجرو صحابه کرامو ته ذلیل ویلي او ځان ته دې عزتمن ویلي دي، ځان ته به ذلیل وایي هغوی ته به عزتمن وایي، هغې به مدینې ته ځي. هغه پلار یې ورته وایي بچې ده ته څه کوې، ته خو زما ډېر تابعدار بچی یې. حالانکې دا پلار او زوی په یو بل ډېر زیات مینو ښه، او د دې زوی به چې د پلار څومره ادب کو دا مشهور و په مدینه کې، دومره ادبناک بچی و.
پلار زه د پلار یم ته خو زما تابعدار بچی دا ته څه کوې خلکو به مخکې مې بې عزته کوي وی قسم په الله پلار یقینا تابعدار بچی دی ما خو د نبی علیه صلات وسلام ګستاخي دې کړې ده چې تر څو دې ځان ته ذلیل نه یې ولې مدینې ته نشي تللی پلار یې پوه شه چې زوی مې نه پرېږدي پلار یې وی زه ذلیل یم او دوی عزتمند دي وی بیا ووایه صحابه کرام یې راټول کړي په چغو ووایه چې دوی ټول اوري وی زه ذلیل یم او دوی عزتمند دي وی بیا ووایه په درېیمه پیره بیا په چغه وي زه ذلیل یم او دوی عزتمند دي وخې له پاسه وي زه مدینې منورې ته اوس زه مدینې منورې ته الله دا دو زړه کې او دومره حسد اغستی و دومره حسد اغستی و عبدالله بن ابی بن سلول چې تر مرګه پورې په خپل منافقت باندې او د نبي علیه السلام په خلاف ولاړو او دومره ورته پته و چې د نبي علیه السلام رښتینی پیغمبر دی چې کله مړ کېده که نه مړ کېدو نو خپل بچي ته یې وصیت وکړو وی زه چې مړ شم که نن ګورې زما جنازه به نبي علیه السلام کوي او زه چې مړ شم نو ماله به کفن د نبي علیه السلام په قمیص کې راکوئ دومره یې ګورې کلکه عقیده وه خو حسد اغستی او ایمان یې نه راوړو نو چې کله مړ شو نو دا زوی راغی په نبي علیه الصلاة وسلام پسې وی د الله پاکه پیغمبر زما پلار یو وصیت کړی ما تا خو به تاسو پوره کوئ نبي علیه الصلاة وسلام ورته وی څه یې ویلي دي وی چې ماله کفن راکوي نو نبي علیه السلام به راله په خپل کمیس کې راکوي نبي علیه السلام خپله کورته ویسته ور یې وله کړه په دې کې ولې کفن ورکوي عمر رضی الله عنه فرمایي د الله پاک پیغمبر داسې کوي دا خو منافق دی ته عمر بدل مې وله خلاص کو څه مې وله خلاص کو په غزوه بدر کې زما تر عباس رضی الله عنه قیدي شوی د هغه قمیص نه و وی هغه د بدن نه ډېر لوړ او غټ و نو په هغه د بل چا قمیص نه پوره کېدو نو دیم لوړ غټ و نو ده ورله قمیص ورکړی و نو هغه بدل مې وله خلاص کو د تره هغه بدل مې وله خلاص کو دا مې وله ځکه ورکو اوس د جنازې ټایم شو خلک راټول شو نبي علیه السلام هم جنازې له لاړ چې سپوره جوړ شو نبي علیه السلام جنازې د مخ کېده نو عمر زه د لمن نه راټینګ کو د الله پاک پیغمبر به د جنازه نه کوي د به جنازه د الله پاک پیغمبر دا خو هغه منافق دی چې ستا په کور یې ګزار کړی هو په عایشه بیبي باندې د تهمت لګولی و که نه په عایشه بیبي باندې د بدکارۍ نعوذ بالله تهمت دی عبدالله بن ابی بن سلول لګولی و دا خو هغه سړی دی چې ستا په کور یې حمله کړې وه د نبي علیه السلام سخت دشمن ابوجهل هم و که نه ابوجهل به ښکاره دشمني کوله ښکاره دشمني کوله د نبي علیه السلام خاندان ته عزت ته یې څه نه وویلي بس ښکاره دشمني کوله دا منافق و منافق سړی به ګوره ستا عزت هم خرابوي ښه منافق سړی به د اول حمله په عزت کوي ده په عایشه بیبي باندې تهمت هم لګولی و وی د الله پاک پیغمبر دا خو هغه سړی دی چې ستا په کور یې حمله کړې ده نبی اسلام یې زه پې جنازه کوم وی د الله پاک پیغمبر الله تبارک وتعالی فرمایي ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم کو ته ورله 80 زره بخښنه وغواړي بیا هم الله ورته معافي نه کوي نو سره پې جنازه کوي نبی علیه السلام ورته وفرمیل عمره د نبی اسلام اخلاقو ته ګوره ښه وی الله فرمایي چې کو 80 زره له بخښنه وغواړي زه یې نه معاف کوم وی زه به له د 80 نه زیاته پیرې بخښنه وغواړم او نبی اسلام په جنازه وکړله او حتی تر دې پورې چې قبر ته په خپله کوز کو قبر ته یې کوز کو خو چې کله خاورې پې واړولې نبي علیه السلام څنګه د قبر نه را دې خوا شو که نه جبریل امین راغی وحی راوړه د الله پاکه پیغمبره فلا تصلي على احد منهم ابدا ولا تقم على قبري د الله پاکه پیغمبره اوس دې جنازه وکړه خو بیا دپاره په منافق سړي جنازه ونه کړي عمر چې څه وایي رښتیا وایي د الله پاکه پیغمبره د نن نه بعد په منافق جنازه ونه کړي او که ته پې جنازه وکړې زه نه بخم په ده به جنازه نه کوي دا مې درته د دې پورې ویل چې تر مرګه پورې په دې باندې ولاړو دا ولې د څه د وجې نه حسد د وجې نه حسد ډېره لویه ګناه ده ډېره لویه ګناه ده الله تبارک وتعالی دې موږ ټولو ته د حسد نه پناه راکړي
چې کله فاطمه رضی الله تعالی عنها بیا وفات کېده د وفات واقع هم ډېره عجیبه ده ډېره عجیبه واقعه ده علي رضی الله تعالی عنه د سهار مونځ وکړو په جومات کې ذکر و اذکار یې وکړو نو چې د جومات نه کور ته راغی که نه نو ډېر عجیبه حالت یې ولیدو فاطمه رضی الله تعالی عنها یو طرف ته کپړې راسیارې کړي کپړې هم مینځي جامې راټولې کړي دا مینځي دلته یې ځان ته میچن هم لګولې د دانې ځان تیښې دی چې میچن څه کي اوړه جوړ کړي دلته کې ځان ته جارو میښې ده چې ځایونه زر زر را جارو کړي او پاک کړي علي رضی الله تعالی عنه حیران شو فاطمه نور کله خو مې چېرته داسې نه دي لیدلي سهار ټایم دی ټول کارونه دي په یو ځای شروع کړي دي کپړې دې مینځلو له راغستې دي میچن دې م لګولې دانې وړې او دارنګې جارو دې م راغستې کور ټول صفا کوي خیر خدای ولې دا چل دې راغستی دی فاطمه رضی الله تعالی عنها فرمایلو وی علي زما سره ټایم لږ دی زر زر کارونه زه کوم زما سره ټایم لږ دی کارونه زه زر زر کوم علي رضی الله تعالی عنه وخندل فاطمه دا ته څه وایې څنګه ټایم در سره لږ دی دا ته څه وایې وی علي ما بیګا شپه خوب لیدلی دی بیګا د شپې مې څه لیدلی دی خوب مې لیدلی دی زمونږ کره نبي علیه صلات وسلام راغلی په ما پسې ګرځي کله یوې کوټې ته ځي او کله بلې کوټې ته ځي زه ورله راشم لاسونه دې تاو کړمه بابا ته زما نه تلی زه دې پرېښېمه دومره موده وشوله زه ګوره زه دې پرېښېمه ته رانه تلی زما بابا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خندا شو ما ته وایي چې فاطمه په تا پسې راغلم تا د ځان سره بیامه نو علي رضی الله تعالی عنه وفرمایله وی صرف دا خبره یې درته کړې تا ځان سره بیام نو دا خو خوب دی دا خو څه دی خوب دی نو فاطمه رضی الله تعالی عنه وفرمایل وی نه علي بله خبره هم کړې ده که نه بله خبره یې هم کړې ده وی څه یې درته وي وی ما ته وی چې فاطمه نن خو دې روژه نیولې ده خو پېشمنۍ دې په څه کړی څه دې پکې خوړلي دي روژه دې په څه نیولې ده وی ما ورته وی چې بابا صرف 2-3 کجورې مې خوړلې یو ګوټ اوبه مې څښلي دي په دغ کې باندې روژه یم نور څه شی نه و د علي په کور کې نو په دې مې روژه نیولې ده نبی علیه صلات وسلام راته وفرمایلو چې پېشمنۍ دې د علي په دسترخوان کړی دی او په روژه ماتې به دې زه په دسترخوان انتظار کوم روژه ماتې به ما سره کوي زه به ستا په انتظار یم فاطمه رضی الله تعالی زر زر کارونه وکړل او په آخر کې لاړه په خپله ولامبل غسل یې وکړو وی لامبل چې وی لامبل ځان ته یې کټ سم کو په هغې کې سم لاسته علي رضی الله تعالی ته وی راشه علي ما ته ودرېږه زه درته یو څو خبرې کوم وی دا زما 3 وصیتونه دي دا د ځان سره که ښه علي رضی الله تعالی ته فرمایي وی وایه فاطمه وایه راته څه راته وایي وی علي اول وصیت مې درته دا دی چې زه مړه شمه که نه نو کوم ځای چې د نکاح خوښه یې هلته وکړه خو چې ښځه دې نیکه د نیکې ښځې سره پس زما د مرګه نکاح وکړه چې کوم ځای دې خوښه یې ځان له نکاح وکړه خو نیکه بیبي ځان له وکړه دویم وصیت مې درته څه دی دویم وصیت مې درته دا دی که نه چې کله دې دویمه ښځه وکړله که نه نو دا یو کم 10 ورځې د خپلې ښځې سره تېروه خو دا یو ورځ زما بچو حسن او حسین له ورکوه 10مه ورځ دوی له ورکوه ځکه دوی له ګورې د مور او پلار د دواړو مینه پکار ده علي رضی الله تعالی چې دا خبره واورېده د سترګو نه یې اوښکې روان شي ته فاطمه بس که ما ته نورې خبرې مه کوه بس که فاطمه رضی الله تعالی د شا غاړې د څادر نه راټینګ کو وی علي چې آخرې ټیم شو روان رانه شوي چې آخرې ټیم شو ما نه دې سترګې واړولې ما ته خو لږ ودرېږه که نه لږ راته ودرېږه
علي رضی الله تعالی ته ودرېدو نو په دې کې حسنین आवाज وکړو. علي رضی الله تعالی ته فرمایلو وی بابا زمونږ مور چرته ځي؟ زمونږ مور وایي زه ستا نه ځمه نو بابا زمونږ مور چرته روانه ده؟ فاطمه رضی الله تعالی ته فرمایلو ای حسنین، ای حسنه، ای حسینه، لومبې لاړ شئ په خپل بابا باندې سلام ور واچوئ، د هغه روضې ته ودرېږئ او وایئ چې زموږ مور در باندې سلام کوي. د کور ایستلو لاړ شئ د بابا روضې له خو لاړ شئ هلته به سلام ور واچوئ بیا راځئ. حسن حسین رضی الله تعالی چې لاړه که نه او د نبی علیه الصلاة والسلام مبارکې روضې ته ودرېدلو او سلام یې پرې ور واچو او زمونږ مور هم په تا باندې سلام اچوي، زمونږ مور هم په تا باندې څه کوي؟ د روضې مبارکې نه ورته آواز وشو وی زما نوسو په ما باندې سلام هر ټایم اچولی شئ، لاړ شئ مور ته خو ودرېږئ د هغې مخ په دنن نه بعد بیا ونه نه بیا به ونه نه. حسن او حسین رضی الله تعالی رامنډه کړه واپس رالو. نو درېمه خبره درېم وصیت چې فاطمه رضی الله تعالی علي رضی الله تعالی ته کوي که نه ډېر عجیبه وصیت دی، ډېر عجیبه خبره ده. وی علي ستا نه یو شی غواړم نن به راله هغه خامخا راکړئ، نن درنه یو څیز غواړم هغه به خامخا راکړئ. ګورې علي علي رضی الله تعالی ورته په ژړا شو وی فاطمه دومره ژوند دې ما سره ویسته خو د نن نه پورې ما نه څه شی نه دی غوښتی، نن رانه څنګه څه شی غواړې؟ وی علي زما خوله زما بابا بنده کړې وه، زما خوله چا بنده کړې وه؟ وی زه چې ستا کور ته راوستم که نه وی ما ته زما ماپا وی چې ګورې د علي په کور کې هېڅ شی نشته، علي ډېر خوار دی، ډېر غریب دی، د هغه هېڅ شی نشته. ګورې فاطمه بچیه د هغه نه به هېڅ شی نه غواړي. ښه تاسو ته وامه ځان ته م وامه زموږ له هم الله لورګانې راکړي دي چې کله د خاوند کور ته یې بوځي که نه نو دا ورته ووایه بچې خاوند به دې نه تنګی، خاوند به دې نه تنګی، بې ځایه ځای به دې ډیمانډونه نه کوي. الله دې موږ له داسې لورګانې راکړي. زما خوله زما بابا بنده کړې وه، ما ته وی چې فاطمه بچې ګورې د علي نه به څه غواړي؟ نه ما ستا نه څه نه غوښتل خو نن درنه یو شی غواړم. علي رضی الله تعالی ته فرمایلو وی فاطمه غواړه چې څه غواړې هغه رانه وغواړه. فاطمه رضی الله تعالی ته دواړه لاسونه داسې کړئ تکه شان ورته لاس کړو. علي رضی الله تعالی ته حیران شو، فاطمه ولې به څه چل دی څه وشو ولې؟ فاطمه رضی الله تعالی ته فرمایي علي ما معاف کا، علي ما معاف کا، ما ته خپل حق بخا، هسې نه چې زه د خپل بابا سره په حوض کوثر باندې ولاړه یم او ته را روانې د هغې ځای نه او زما بابا ته اشاره وکړي چې ای محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ستا دې لور ګورې زه خفه کړی وم، زما حق نه دی پوره کړی. علي ګورې ما معاف کا، هسې نه چې ما د خپل بابا سره د حوض کوثر باندې چېرته شرمنده نه کړي. لاسونه یې ورته دغه شانتي نیولي. علي رضی الله تعالی په چغو چغو په ژړا شو. د فاطمه رضی الله تعالی لاسونه یې ونیول د سینې سره ولګول. فاطمه دا خبره خو ما کوله، دا خبره خو ما کوله، ته د چا لورې؟ ته د دواړو جهانو د سردار لورې، زما په کور کې تا چېرته په مړه کې د ډوډۍ نه ده خوړلې. ما خو وی چې د محشر میدان شي ته به زما په سر باندې نبی علیه الصلاة والسلام ته شکایت کوي چې زما بابا داسې سړي له دې ورکړی وم چې د هغه په کور کې ما چېرته په مړه کې د ډوډۍ نه وخوړلې. ما وی چې فاطمه زه به درنه معافي غواړم چې ګورې ما معاف کا، دا خبره خو ما کوله. نو فاطمه ته یې ماته کوي. الله بیبیانو ته وامه د الله دپاره د خاوندانو څه وکئ؟ احترام وکئ، عزت وکئ، ادب وکئ. فاطمه رضی الله تعالی ته بیبي د هغې سره غم دی هسې نه چې په ما باندې د خاوند څه پاتې شي، حق پاتې شي. او بیا علي رضی الله تعالی ته څه فرمایي؟ علي
وی ته چې رالې ما خو غسل وکړو که نه وی وی زما دغه غسل کافي و خو ماله نور غسل مه راکوه هسې نه چې زما په بدن بل چا لاس ولګي زما په بدن باندې بل چا په خپل ژوندانه باندې اسماء رضی الله تعالی یو صحابي ده اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها هغې ته یې ویلو وی اسماء زما بدن چا لیدلی نه دی په ژوندانه باندې خو چې مړه شمه که نه ما سره غم دا دی چې دا زنانه خلکو په کټ کې اغستې نو خلکو ته پته لګي څوک وایي غټه وه څوک وایي کمزورې وه نو اسما ما سره دا غم دی چې زما په بدن باندې به د خلکو سترګې لګي نو اسما رضی الله عنها ته وفرمایلو وی فاطمه ما په حبشو کې یو خبره لیدلې او ډېره مې خوښه شوې ده وی څنګه څنګه دې لیدلې ده نو اسماء رضی الله تعالی د کجورو پاڼې راوغوښتې که نه دا څانګې د هغې نه داسې د ډولۍ غونته شکل جوړ کو وی هلته که په حبشو کې هغوی د زنانه په کم جسم چې وي په هغې باندې په کټ باندې دا کېدي نو فتح بیا نه لګي ما په حبشو کې دا شی لیدلی دی علماو لیکلي دي که نه وی اسماء رضی دا فاطمه رضی الله تعالی د نبی علیہ السلام د وفات نه وروسته چېرته نو خندلي ښه فاطمه رضی الله تعالی عنها د نبی علیہ السلام د مرګ نه وروسته چېرته نو خندلي یو ځلې هغه د نبی علیہ السلام په ژوندانه خندلي نبی علیہ السلام داسې په بیمارۍ کې و هغه بیماري و چې پای کې بیا وفات شو نو فاطمه رضی الله تعالی چې راله که نه نو نبی علیہ السلام ورته فاطمه غوږ ما ته رادي خوا که غوږ ما ته رادي خوا که نو فاطمه رضی الله تعالی ته غوږ اخوا که نو نبی علیہ السلام ورته په غوږ کې پټ څه وویل نو فاطمه رضی الله تعالی په ژړا شوه په څه شوله په ژړا شوله بیا ورته فاطمه غوږ رادي خوا که نو چې بیا ورته فاطمه رضی الله تعالی غوږ اخوا که که نه نبی علیہ السلام ورته بیا په غوږ کې څه وویل نو فاطمه رضی الله تعالی په خندا شوه په څه شوله عایشه بیبي فرمایي وایي زه حیرانه شوم خو هغه وخت داسې و چې د تپوس نه و نبي علیه السلام په سخته کې ما د دې نه تپوس ونه کو خو چې نبي علیه السلام د دنیا نه تشریف وړو څه موده تېره شوه نو ما بیا د فاطمه نه تپوس وکړو چې تا ته د دواړو جهانو سردار اول په غوږ کې څه ووي نو ته په ژړا شوې بیا یې درته څه ووي ته په خندا شوې دا څه چلو نو فاطمه رضی الله تعالی فرمایي که نه ما ته نبی علیہ السلام وایي چې دې خوا که غوږ ما ورته چې غوږ اخوا که که نه ما ته وایي چې بچې زه درنه روان یم زه درنه ځم ښه زه درنه روان یم د الله ملاقات له روان یم تاسو رانه پاتې کېږئ زه ځکه په ژړا شوم بیا راته وایي چې غوږ دې خوا کتو بیا چې ما نبی علیہ السلام ته غوږ اخوا کړو که نه نبی علیہ السلام راته وفرمیل چې فاطمه خفه کېږه ما د ټولو نه لومبې به زما په خاندان کې ته زما خواله راځي لومبې به د ټول نه زما سره ستا ملاقات کېږي نو زه په خندا شوم په خوشحاله شوم د نبی علیه السلام د وفات نه وروستو فاطمه رضی الله تعالی صرف 6 میاشتې ژوند تیر کړی دی 6 میاشتې بعد پسې دا تللی ده نو فاطمه رضی الله تعالی چېرته خاندلې وي نه ښه چې نبی علیه السلام وفات شو خو په دغې موقع وخاندل چې اسما رضی الله تعالی هغه ډولۍ غونته شکل جوړ کړو که نه حبشو کې په مړي باندې هغوی زنانو په مړي دا شک دي نو فاطمه رضی الله تعالی دکه وخاندل دا وخاندل خوشحاله شو ورته وی چې زه به علي ته م ووایم خو چې تا ته هم دا خبره یادوي ګورئ زما په بدن باندې بیا داسې کېدی ښه چې زه مړه شم چې چاته پته نه لګي نو وی علي زه چې مړه شم که نه زما جنازه وړئ که نه نو یو خو په تیاره کې اوسئ په څه کې اوسئ په تیاره کې اوسئ وی دویم دا دی وی زما په کټ باندې به دغه ډولۍ غونته کې شی جوړ کړئ د کجورو د پاڼو نه چې زما د جسم ډکوالی او تشوالی چاته پته ونه لګي د دې چاته دا نن چې موږ په دې زنانو باندې کم د زنانو په مړي باندې دا ډولۍ غونته څیز ږدو که نه د هغه فاطمه رضی الله تعالی فرمایلي و ښه خو افسوس دا دی افسوس دا خو دی دا خو هغه فاطمه وه که نه یو ځل نبی علیه السلام صحابه کرام ناست دي
تپوس یې وکړه صحابه کرامو نه وی دا راته ووایه که نه چې د ښځې د ټولو نه ښه خوبي څه شی دی په ښځه کې د ټولو نه ښه صفت څه شی دی صحابه کرام چپ شو چاله جواب نه ورته علي رضی الله تعالی فرمایي زه غلی پاڅېدم کور ته مې منډه کړه ما چې فاطمه ته به پته وي لاړم کور ته ما فاطمې رضی الله تعالی تپوس وکړه چې فاطمه نبی علیه الصلاة والسلام هسې مې تپوس وکړو چې فاطمه د ښځې د ټولو نه خوبي کم شی دی ښه صفت په کم شی دی فاطمه رضی الله تعالی راته وفرمایل چې د ښځې د ټولو نه ښه صفت دا دی چې دا د پردي سړي بدن ونیني او پردی سړی د دې بدن ونیني ته دې په نامحرم سړي سترګې فرې نوځي او د پردي سړي په دې سترګې فرې نوځي دا د ښځې د ټولو نه ښه صفت دی زه رالم نبي علیه السلام ته ما وفرمایل چې د الله پاکه پیغمبره د ښځې د ټولو نه ښه صفت دا دی چې نامحرم سړی دا ونیني او دا نامحرم سړی ونیني نبی علیه السلام راته وفرمایل چې علي ښه رښتیا ووایه جواب چا درکړی دی علي ښه رښتیا ووایه جواب چا درکړی دی ما ته چې د الله پاکه پیغمبره فاطمه راته وویلو فاطمه نبی علیه السلام وفرمایل چې الفاطمة بضعة مني فاطمه خو زما د زړه ټوکړه ده که نه فاطمه خو زما د زړه نو د فاطمه رضی الله تعالی په ژوند باندې د هغې په جسم د چا سترګې نه وې لګېدلې موږ خو نن د زنانو په مړي باندې هغه څیز پې کېدو چې د جسم یې چاته پته نه لګي خو هغې په ژوندانه باندې سر نه دی پټ کړی د هغې په بدن باندې بورکه نه وه هغه په یو نری لوپټه کې ګرځېده هر چا ته به پته لګېده چې دومره غټه ده دومره نری ده او دا ده او دا ده پس د مرګه ما تا پټه کړو نو څه پیدا په ژوندانه باندې هغې خپل جسم نه پټاو سړو ته یې شو کو دومره غټه یم دومره کمزور یم داسې یم چې مړه شي وي بیا پې وي څادر یې راواچوه اوس وي څادر یې سره راچوي په ژوندانه خو هغه هر چا لیدلې ده نو دا د فاطمه رضی الله تعالی عنها د وفات واقعه وه او چې کله وفات شوله او علي د هغې دفن وشو او خاورې پرې ور واړولې شوې نو علي رضی الله تعالی چغه کړه وې خلکو زه اوس د دنیا په حقیقت باندې پوه شوم چې دنیا کې وفا نشته دنیا کې وفا زما نه فاطمه جدا کړه چې داسې ښایسته جوړو کې جداوالی راځي ماله به د فاطمه غونته حسن چېرته څوک وګوري ماله به د فاطمه غونته ښځه اوس چېرته پیدا شي ای خلکو ګورئ د دنیا دغه ژوند دی دې کې وفا نشته دی ځان له تیارې وکئ په دې لاسو مې نبي علیه السلام قبر ته کوز کړی و اوس مې د هغه لور هم قبر ته کوزه کړله دغه دنیا ده ای خلکو په دنیا پورې زړه مه تړئ دنیا پورې زړه مه تړئ ورونو دغه د دنیا ژوند دی د الله دپاره د دې دنیا نه لږ ځان راونغاړو دغه ورځ د تیارې وکړو ځو الله له نو چې الله له ځو نو چې الله تبارک وتعالی خو رضا کړو که نه بله مخه ته تلو شته کو بل ځای ته تلو وي خو موږ ته یې وښایي چې موږ دا چغې پرېږدو چې بل ځای د تلو وي خو موږ ته به هم پته ولګي چې زه بل ځای د خلاصي شته دی نو چې بل ځای د خلاصي نشته دغې الله تبارک وتعالی له تله دي دغې قبر له تله دي دغې الله له جواب ورکولې ولې په دنیا پورې انښتي یو ولې په دنیا پورې انښتي یو ولې حلاله نه ګورو ولې حرامه نه ګورو هېڅ وفا نشته دی دنیا کې لږ د دنیا نه ځان راونغاړو او الله تبارک وتعالی دې زمونږ زنانه د فاطمه رضی الله تعالی عنها غونته کې زنانه جوړې کړي الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق داسې ښایسته بیانات اورېدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګنټې د نشان سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام ډېره مننه.